بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 49 نمبر درس دی. په دې کې به مونږ د اسم غیر متمکن چې کوم دریم قسم شروع کړی اسماء اشارات د هغې فایده به وایو، لږ به د ترکیب باره کې خبره کوو. اول هم پکې هماغه زوړ تعریف لیکلی دی په کم لفظ چې یو څیز طرف ته اشاره کیږي هغې لفظ ته اشاره وایي، اسم اشاره وایي، لکه دا او هغه. او کم څیز ته چې اشاره کیږي هغې څیز ته مشار الیه وایي، لکه هذا القلمو کې دا قلم چې دی دا قلم ته اشاره شوې نو ده ته مشار الیه وایي. اسم اشاره دوه قسمه ده، یو ته اشاره قریب وي، یو ته اشاره بعید وي. اوس فایده کتاب کې چې څنګه فایده لیکلي هما فایده وایو، څنګه چې تعریف کې ویلي هما کشان دلته په فایده کې ویلي چې کم څیز طرف ته اشاره کیږي، چې کم څیز طرف ته اشاره کیږي هغه څیز ته مشار الیه وایي، چې کم څیز طرف ته اشاره کیږي هغه څیز ته مشار الیه وایي. لکه هذا القلم نفیس، په دې مثال کې قلم مشار الیه دی. لکه ګورئ فایده کې وایي چې کم څیز طرف ته اشاره کیږي، نو ګورئ زما د اشاره چا طرف ته ده؟ د قلم طرف ته ده. نو دا قلم یادوي، هغه څیز ته مشار الیه وایي، د قلم ته مشار الیه وایي. او چې دا کومه اشاره کومه که نه دا ګوته اشاره مې ورته کړې ده نو دې ته اسم اشاره وایي. دا چې کومه اشاره ده دې ته اسم اشاره وایي، او کوم څیز ته چې اشاره ده دې ته مشار الیه وایي. لکه دا ترکیب، اوس ترکیب وایي دا د هذا القلم نفیس ترکیب کوي دلته. هذا اسم اشاره، القلم مشار الیه. اسم اشاره مشار الیه دا مبتدا شو، اسم اشاره مشار الیه ملکر مبتدا شو، اسم اشاره او مشار الیه چې ملو شي دا مبتدا شو. او نفیس خبر، نفیس څه شو؟ خبر. مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو. دا دومره ورکوټه غونته کې دا د دغه ترکیبو خجی. اوس وګورئ یو اضافي خبره پکې زه وکم درته. دا مخلوقات نه دي، دینه مخکې درسونو کې ما ویلي دي مخلوقات الله پاک پیدا کړي دي او دا دوه قسمه دي، یو ته عقل والا وایي، عقل والا، او یو ته بغیر عقل والا وایي. یو ته عاقل وایي، یو ته غیر عاقل وایي، بغیر عقل والا. ها عاقل عقل والا ته وایي، عقل والا دی عقل والا ته عاقلم وایي، او دی بغیر عقل والا ته غیر عاقل وایي. عاقل عقل والا ته وایي، ٹھیک شو، غیر عاقل. او دا کم عقل والا ته چې وایي دی که نه دې ته ذوی العقول هم وایي، ذوی العقول. او چې کم غیر عاقل دی دې ته غیر ذوی العقول وایي، غیر ذوی العقول. عاقل کم مخلوقات دي؟ عقل والا، عقل درې مخلوقات له الله ورکړي، انسان له، فرشتو له او جناتو له. انسان، فرشتي او جنات، پیریان چې کم دي دی درې مخلوقات له دا درې مخلوقات ذوی العقول دي، عقل والا دي. او د دې نه علاوه چې نور څومره دي که نه دا ټول غیر ذوی العقول دي. صرف دا درې مخلوقات ذوی العقول دي، نو ټول غیر ذوی العقول دي. نو ګورئ کله چې د ذوی العقول دپاره د ذوی العقول واحد که نه نو اسم اشاره به ورله واحد راځي. چې ذوی العقول تسنیه دوی نو اسم اشاره به ورله دوه راځي. چې ذوی العقول عقل والا دا ډیري نو اسم اشاره به ورله د جمع راځي. او کله چې غیر ذوی العقول دغه غیر عاقل بغیر عقل والا مخلوقات د انسان جنات او فرشتو نه علاوه، د دې نه علاوه چې کله موږ سره دا غیر عاقل چې دي دا چې موږ سره دغه وي یو وي نو هغې دپاره به واحد اسم اشاره راځي د مذکر، مذکر دپاره مذکر او مؤنث دپاره مؤنث. او چې غیر عاقل دوه شي نو اسم اشاره به ورله دوه راځي. او چې غیر عاقل جمع شي نو اسم اشاره به ورله واحد مؤنث راځي، اسم اشاره به ورله واحد مؤنث راځي. زه درته دوه مثاله لیکم، د دې عاقلو مثالونه هم درته لیکم، د غیر عاقلو مثالونه هم درته لیکم. زه وایم هذا الانسانو، هذا الانسانو، دا انسان، ٹھیک شو. دا وګوره انسان اوس دغه ده عاقل دی. بیا دوه انسانانو لپاره راځي هذان
هذان الانسانان انسانان ٹھیک شو دو انسانان او د جمع د پاره برازي هؤلاء الناس هؤلاء الناس دا ټول خلق دا ټول انسانان ګوره انسان یو دی نو اسم اشاره م ولا یو راله چې انسانان دوه شو مشار الیه دوه شوه نو اسم اشاره م ولا دوه تثنیه والا راله چې مشار الیه جمع شوه نو اسم اشاره م ولا جمع راله خو وګورئ انسان عاقل دی که نه نو عقل والا لپاره داسې کو ښه جي اوس یې ګورئ زه اوس غیر عاقل یو اخلمه زه به ما هذا الكتاب هذا الكتاب دا هذا اسم اشاره ده الکتاب وګورئ دا مذکر دی مذکر دی دا کتاب ان شاء الله مذکر او مؤنث مخکې را روان دي ښه تفصیل سره به پرې پویم نو ګورئ دا مشار الیه یو دی نو اسم اشاره م ولا یو راله اوس د دا مشار الیه دوه کومه نو اسم اشاره م ولا دوه شي هذان الکتابان کتابان دوه کتابونو ته وایي ٹھیک شو او اوس د مشار الیه جمع کوم الکتب کوم الکتب معنا ډیر کتابونه الکتب او دې لپاره به زه اوس مشار الیه جمع نه راوړم واحد مؤنث په ولا راوړم زه به دې ته پاره وایم هذه الکتب هذا الكتاب هذان الكتابان او هذه الكتب ځکه دا د غیر عاقل جمع ده نو د غیر عاقل جمع لپاره د واحد مؤنث اسم دغه به راوړي اسم اشاره به ولا راوړي واحد مؤنث هذه دی د تثنیه مؤنث هاتان دی او د جمع چې دی هغه هؤلاء دی ٹھیک شوه نو دا او چې ګوره چې کله عاقلي که نه چې مشار الیه عاقل یو وي نو اسم اشاره به م ولا واحد راوړي او چې مشار الیه دوه شي نو اسم اشاره به م ولا تثنیه راوړي او چې مشار الیه جمع وي نو اسم اشاره به م ولا جمع راوړي ٹھیک شو خدا په عاقلو کې په غیر عاقلو کې چې مشار الیه واحدي نو اسم اشاره به ولا واحد راوړي چې مشار الیه تثنیه شي نو اسم اشاره به ولا تثنیه راوړي او چې مشار الیه په غیر عاقلو کې جمع شي نو اسم اشاره به ولا واحد مؤنث راوړي ٹھیک شو نو دا زمونږ نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام